बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د دینه چې وړاندې کوم سبق نو په هغې کې مصنف رحمت الله علیه د کلمې د آخري حرف د بدلیدو په اعتبار باندې دوه قسمونه بیان کړي چې یو معرب او بل مبني دي. یعنی کلمه چې ده نو دا به یا معرب وي یا به مبني وي د کلمې د آخري حرف د بدلیدو په اعتبار سره. اوس په دې عنوان کې مصنف رحمت الله علیه فرمایي چې مبني و معرب کې اقسام، د مبني او د معرب اقسام دا څه دي. یعنی مبني و معرب چې دي نو دا د کلمې قسمونه دي، او کلمه چې ده نو دا په درې قسمه ده: اسم، فعل او حرف. نو اسم مبني دی که معرب دی، فعل مبني دی که معرب دی، او حرف مبني دی او که معرب دی. اوس په دې سبق کې مصنف رحمت الله علیه د دې تفصیلی بیان کوي، او هغه بیان داسې کوي چې په اسمونو کې اسم غیر متمکن چې دی نو دا مبني دی، او په افعالو کې فعل ماضی مبني دی، امر حاضر معروف مبني دی، او فعل مضارع هغه دوه صیغې چې پکې نون د جمع مؤنث راغلی، یفعلنا او تفعلنا، دا مبني دی. او هغه فعل مضارع هم مبني دی کم کې چې نون تاکید راغلی وي، ثقيله یا خفیفه، لا يفعلن او لا يفعلن. او پاتې شو حروف، نو حروف چې دي نو دا تمام مبني دي. په مختصر انداز کې دلته کې مصنف رحمت الله علیه پورا بیان وکړ. تمام اسماء چې دي نو په هغې کې اسم غیر متمکن مبني دي، په افعالو کې فعل ماضی او امر حاضر معروف، او فعل مضارع هغه فعل مضارع چې په کم کې نون د جمع مؤنث راغلی وي، یعنی دوه صیغې، او هغه فعل مضارع چې په هغې کې نون ثقیله یا نون خفیفه راغلی. نون ثقیله په ټولو صیغو کې راځي، او نون خفیفه دا صرف په اتو صیغو کې راځي. پاتې شو حروف. د کلمې دریم قسم حرف دی، نو حروف چې دي دا ټول مبني دي، په دې کې معرب نشته. نو اوس د معرب بیان پکار دی. نو اسم غیر متمکن چې دی دا مبني دی، نو اسم متمکن پاتې شو دا معرب دی. خدا په دې شرط معرب دی چې دا په ترکیب کې واقع شي، په جمله کې واقع شي، په عبارت کې واقع شي. او اسم متمکن کم وخت کې چې په عبارت کې نی واقع شوی نو دا هغه وخت کې مبني دی. لکه زیدون، نو زیدون چې کله په عبارت کې نی واقع شوی نو موږ به وایو زید، نو دا مبني دی. خو کو کله په عبارت کې واقع شو لکه جاء زیدون، نو بیا به ته موږ معرب وایو. اسم غیر متمکن ستوي او اسم متمکن ستوي، د دې تعریفونه هم را روان دي او د دې اقسام هم را روان دي رستو. تمام اسموں میں صرف اسم غیر متمکن مبنی ہے، پر تمام اسمونو کې صرف اسم غیر متمکن مبنی دی. اور افعال میں فعل ماضی اور امر حاضر معروف اور فعل مضارع جس میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید کا ہو. اور پا افعالو کے فعل ماضی مبنی دی، امر حاضر معروف مبنی دی، اور فعل مضارع پا چکمی کی دا نون دا جمع مؤنث راغلی، نون دا تاکید راغلی، دا مبنی دی. اور تمام حروف مبنی ہیں. اسم متمکن معرب ہے، اسم متمکن دا معرب دی بشرط یہ کہ ترکیب میں واقع ہو. اور پا دے شرط چدا پا ترکیب کی واقعی ہوئی، ورنہ بلا ترکیب کی یہ مبنی ہوگا. او کو په ترکیب کې نی واقع شوی نو دا بیا مبنی وی. متمکن کو متمکن اس لیے کہتے ہیں، متمکن تا متمکن د دی وجہ نوی کہ تمکن کے معنی جگ ہے جگہ دینا. د
د تمکن معنا دا ځای ورکول، اور چونکہ یہ اسم اعراب کو جگہ دیتا ہے، دا اسم چې دی اسم متمکن دی اعراب لزے ورکی یعنی اعراب قبلی، اس لیے اس کو متمکن کہتے ہیں، دا دی وجہ دیتا متمکن ہوئی، اور یہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہوتا، اور اسم متمکن چې دی نو دا مبنی الاصل سره مشابه هم نوی. د دې بیان رستو را روان دی چې مبنی الاصل سدی او مبنی الاصل سره د مشابه کېدو مطلب سدی. فعل مضارع معرب ہے، اور فعل مضارع چې دنو دا معرب دا بشرط یہ کہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو. فعل مضارع کے دو صیغې چې دي نو اچته او باسي، جمع مؤنث غائب او حاضر، دا دو صیغې چې باسي نو باقی 12 صیغې دا معرب دي. او فعل مضارع چې نون تاکید پکې نی راغلي ثقيله او خفيفه، د دین علاوه چې څومره فعل مضارع ده نو دا معرب ده. پس ان دو قسموں کے علاوہ اور معرب نہیں ہوتا. دا دو قسمونه دي د معرب، یو اسم متمکن معرب دی او بل چې دی نو دا فعل مضارع معرب دا، کما فعل مضارع چې د نون جمع مؤنث او نون تاکید نه خالی. نون تاکید دو قسمه باندې دی، نون ثقیلہ، نون خفیفہ. یعنی ایک تو وہ اسم جو مبنی الاصل کی مشابہ نہ ہو، یعنی یو هغه اسم چې هغه مبنی الاصل سره مشابه نی، یعنی اسم متمکن. اسم متمکن چې دی نو دا هغه اسم دی چې دی اعراب لزے ورکی او دی مبنی الاصل سره مشابهت نه لري. اور ایک فعل مضارع جو نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو، او بل چې دی نو فعل مضارع هغه چې د نون جمع مؤنث او د نون تاکید نه خالی وي، نو دا هم معرب ده. دا دو قسمونه شو. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.